الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. ربيعة ابن كعب داب ربيعة كعب في العبادة ليحظى بمرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة كما حظي بخدمته وصحبته في الدنيا. نند جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د یو بل عزتمن ملګری ربيعة ابن كعب رضی الله تعالی عنہ سیرت بیانېږي. ربيعة په خپل فرمایي وېزه نوجوانم د نوې عمر والا چې کله زما په دې زړه کې د ایمان د نور او پړقېدو راښکارش او د زړه زما د اسلام او د ایمان پر ایمانګانو باندې پل شو ډکه او زما د سترګې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملاقات باندې ملون شوي. دی وخت کې دومره مینه زما د الله د نبی سره پیدا شو چې داغه محبت زما په دې ټولو اندامونو باندې چپه واله او کلک کړه او ګیر کړه او به د شویل شي اوچت شو ون کتلو زما د دجړه پورې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امینه په دې کیفیت باندې لکه څنګه چې شی د چا سره کلک لازم شي. په دې ځل کې مې دا خبره وکړه چې اے ربيعة خوار شي ته ورې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خدمت د فرضان نه فارغی. الله عز وجل د یو چانس او مقدر کړی دا او ابدي ژوند به پم دې باندې عاطف ته کې چرته د رسول الله خدمت وکړي نو ارد کامیابی او کو دې نکړه ناکامي. زلال شه رسول الله خپل د خپل ځان اغله پیش کا کچر ترازی شو په دې باندې نو داغه په دې قربت داغه په محبت باندې به کامیاب شي او دنیا او د آخرت د خیرونو بټو ځان سره جمع کی او کچرته بل فرض او تقدیر هغه تعالی ضرورت پیدا نشو ته خپل ځان پیش کړي رب العالمین له رزقاړه خلاص کړي. وی پیخه دا چې ما د خپل ځان په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې پیش کړي او امید مې دا وساتو چې ان شاء الله هغه به ما په خپل خدمت کې قبول کړي. لیکن رسول الله زما امیدونه نامراد نکړه او زه راضی شوم په دې مناسبت باندې چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خادمانو کې اوچت خادم راوستل. د دې ورځې نه د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره دومره جخ او کلک تعلق زما راغی ته به دا ګمان کو لکه څنګه چې د انسان سورې دغه سره رواني چرته به رسول الله تلو زبم دلم کوم ځای کې چې هغه ودرېدو زبم ودرېدم چې په یو شم چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام زما په طرف باندې وسره ګوري دی خدمت مبارکه ما به دغه مخ کې لبیک تیر سي ودرېدم چې رسول الله خدمت وای. ودا خبره مې ورته وکړه یو ټیم نبی کریم علیه الصلاه والسلام د حاجت لپاره د خپل حاجتونو لا اوچت شو ما په دې ځل کې دا خبره مونږ کړل ډېر پتا دی باندې چې زه اوس دا پوره کوم لکه باجی سړی دي چې مړ ستاره زړه په دې مراد باندې زپې شم اگر که د غیب علم رب العالمین پورې خاص دی ټول ورځ به رسول الله صلی الله علیه وسلم خادم پاتوم چې کله به دا ورځ اخر نه ورسېده د ماخوسن منځ به وکړي دغه نه بروس کور لاړ نو ایسه بزم به تیر او ګرځیدم. یو ورځ په دې ځل کې ځان سره د خبرو کړ چې یا ربيعة چرته رواني کې دي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خدمت د شپې پیدا شو ته په هغه وخت کې نه هغه په خپل به خدمت کې لګي د شی وکړه هغه دروازې په دی خوا کې کینا او د هغه درشل نمبر او پس کې د ورځ خو خادمي لیکن که د شپې د رسول الله یو خدمت پیدا شته ورته لبیک وای الله عز وجل په دې منقبت مشرف کی. نبی کریم علیه الصلاه والسلام د شپې په خپل کور کې په مازبانه ولاړ دی ډیر انتیزات مونږ وکي دغه قرأت ما اوریدو چې فاتحه به ویلې بار بار نیمایش په پوره حتی تر دې پورې چې کله مستړی شنو به هغه است پرېخوا یا چې کله مزستړی شنو ما په دې وخت کې جناب نبی کریم علیه السلام پرېخو یا ما په دې سترګو باندې د خوب غلبه را لزم وځم. یو ورځ د نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا خبر واورده سمع الله لمن حمده د بار بار ویل ډیره زمانه د فاتحین ورسته او د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام عادت مبارک داو چې کله به یو سړي دا غسر احسان او کومک او خدمت وکړي نو خوښ به دا ګڼل چې د انسان لزبر ته بدلا ورکړي لکه څنګه عبد الله ابن ابي ابن سلول اغله د عباس رضی الله د قمیص په بدله کې خپل قمیص ورکړي او دا خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیره خوښ کړاله چې عثمان به د خدمت باندې خپل اجرت راکړي مال را مقامخ شو د شی ویل چې یا ربيعة ابن كعب ما ورته چې لبیک یا رسول الله وصادق تابعدار ولاړ مستا خبره مې ومنله وزمانه سوالو کې چې تعالی غدر کم به بده وخت کې میزان سره سوچ کې به ویل چې یا رسول الله مال مهلت را چې کوم شي لازمه ضرورت ته هغه به ستاره مطالبه کم و هغه ویل بالکل صحیح د اثبات پدې کې نشته به بده وخت کې نوجوانو فقیرون اهل منو مال منو کور منو زړه کې او د دې اصحاب صفه طالبانو سره وسیدل ما هغه زماغونه فقرا مسکینانو خلکو ومنګ زيوف الاسلام د اسلام المانه ویلي چې کله به وکست مسلمانانو صدقه رسول الله راوړل عليه الصلاه والسلام جناب نبی کریم علیه السلام ومنګ راولې غره
چې کله به هدیه ورته چا راوړله یو سبه ته واخص نور به باقی موږ راولېګل زکه صدقه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه قړله نو دا اولاد دا خوري به دې ځل کې مې دا خبره وکړه چې زبد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د سوال کوم چې ام د دنیا خیری ځان په بچ کوم د فقر را او د قشند د نور مالدارانو غوندې د نور متزوجینو غوندې د نور اولاد والا غوندې وګرځم پیخه ده ځان سره مې دا خبره وکړه چې یا ربيعه تباشي خوار شي د دنیا ختمېدون کې د فانی ده او سره لپاره به کې رزق شته چې رب العالمین د غیظ موار په خپل ده د دې چې شي سوال وکړه چې هغه تعالی ابد الابد به پیدا باندې راشي دا د اخر سړي عزمي دا قصد جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام په درجه کې د رب العالمین په وړاندې الله عز وجل د طلب نور واپس کوي دا چې کوم دعا ته وغوړل الله قبلې به دې وخت کې ما ورنه طلب وکړي دې خبره چې یا رسول الله د اخرت فضل زغواړم هغه دا چې زستا سره باغی دنیا کې ملګری شم زما نفس دې خبر لړې انتهي خوشاله ش راحت به دې باندې پیدا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو العالم هغه مالوي چې ربيعه سوې ما ورته یا رسول الله زه د الله نه سوال کوم ته رب العالمین نه دعا وغواړې دې خبره په باره کې چې په هغه دنیا کې ما ستاسو سره په جنت کې دوسو ګرځي نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا خبره تعالی چا خو دله و ما ویل چې والله ايش ما خو دله نه ده لیکن دمر خبره ته مال ویل ته ما سوال وکا زه تعالی درکما زړه کې مې دا خبر رااله زستانه د سوال کوم چې د دنیا لیکن اسلام هغه پرې خو د باقی دنیا مې پرې فانی باندې غوړه کړه سوال مستانه وکي چې د رب العالمین نه سوال وکا د دې په اړه کې چې په هغه دنیا کې الله عز وجل استا صحبت مانه نصیب نبی کریم علیه السلام چې په ډیر وخت به مالوي چې ربيعه دین یو بل شي سوال وکا به ما ورته چې الله یا رسول الله بل سوال نکوم اې د الله رسول دا کوم سوال چې ما کړه بل کوم شي دې سره برابر شي نو مالوي ویل چې په دې وخت کې به نو ډیر سجدي ترګه وسکه په دې سجدو باندې به تدق حیثیت غټي دې منظور باندې ودا حیثیت غټي وی شروع شم چې ما به کوشش کوم په عبادت کې ترڅو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرتوب په هغه دنیا کې ځان له اصول کما لکه څنګه چې ما په دنیا کې داغه د خدمت لپاره برخه برابر کړې ده داغه د صحابت لپاره برخه برابر کړې ده چې اوس د آخرت لپاره هم برخه برابر کوم وی په دې وخت کې ما باندې ډېر وخت تر شوی نو تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مال ویلې یا رب عواده نه کوي وی ما په رسول کې د شی ویلې او ما دا خبره غره صراحت وکړه چې یا رسول الله زه دا خوښ نه غنم چې زه یو شی باندې مشغول شم ستاسو خدمت ته ور باندې وګرځېږم وی دې وخت کې زما سره محرم نشي چې زه پاغه باندې زنانه لپاره پروګرام برابر کم او نو دومره سامان نو ما سره شته چې دغه ژوند باندې برابر کم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پاتش دویم کرته ورید مالوی چې یا ربيعه چرته واده اراده نه لري بما اندسي جواب ورکړه لکه څنګه چې د مخکې کرت ورکړیو لیکن چې کله واځ شو نو ځان سره په دې خبره باندې پېمانو و مې ویل چې یا ربيعه خوار شي د الله نبی ډیر انتهاجات په نسبت سره هغه څه چې ستاسو په دین او دنیا کې کم شي دي او هغه ډیر انتهائی عارض دی په نسبت سره هغه څه چې کم تی ور باندې کچیرته دا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه ورسته مطالبه وکړه زه په دې وخت کې جواب ورکوم چې نعم او د واده ضرورت نشته په کدا ډیر وخت تیر شوی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دریم کرت مالوی ویلې چې یا رب عواده نه کوي ما ورته بلا یا رسول الله ولې نه کوم په دومره خبره د څوک مال واده راکی تعالی خو معلومه ما نبی کریم علیه السلام دې وخت کې مالوی ویلې چې لاړ شه د پلاني خاندان لا او هغه له وایي چې رسول الله تعالی امر کړي چې تاسو په دې لوريانو کې هغه پلاني لور هغه مال را واده کوي وېزه دغه خپلوره له مودیر په حیا باندې ما ورته دا خبرو کړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو خان را لګره چې تاسو په دې جنکو کې پلاني جنکې نو بلوغ لره رسیدلې ده هغه مونږ لراکا هغه وی فلانه مونږ ورته ما ورته چې آو وی هغه ټول مونږ لوي چې مرحبا برسول الله او مرحبا برسول رسول الله رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم پیغام را لګل هغه دې کر اغلاس دي او کوم استاد چې را لګل هغه دې کر اغلاس دي دواړو د پاره مونږه لاس په نامه باندې ولاړو والله قسم په الله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم استاد بنو واپس کیږي مګر سره د خپل حاجت پوره کېدو وعقدوا لي عليها دا ټول قربان راجم شو زماره پر د نکاح بندوبست وکي جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام خو العالم او دا خبره مرتب کړ چې یا رسول الله زه خو عالم د شکر نشغړې د عزت نه ډک دی زما تصدیق وکي مال مرحبا ویلې او اقجلی مال ډاکه چې کم تامل نشاندهي کړي و خو له ګوندمره خبره د زوس اغوله مہر د کوم پیدا کم نبی کریم علیه الصلاه والسلام برید ابن حسیب روغتو هغه په دې زما په قوم باندې اسلام کې ډیر انتهایی مالدار سردارو او دا خبره ورته وکړه چې یا بریدا دې ربيعه د پاره د خرما د اډو کې په اندازه باندې ستر سره برابر کا او به مال راوړه نبی کریم علیه السلام به مال ویل چې دا وېسا هغه د ودش ورته چې دا تاسو مہر دی دا هغه لور چې تاسو مال را کړی دا وېزه ورالم او دا مې هغه لور کې هغه دا قبول کې او ډیر انتهایی خوشاله شو وقالو او دې شی ویل کثیر طیب دا خو ډیر مہر دی ډیر مزیدار دی رسول الله را لګلې
جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام لرالم او ما ورته څه خبر وکړه چې یا رسول الله ما د شو قوم عزتمن نه دي لکه دا خلک دوی راځي شو په هغه مہر باندې چې کوم ما ورته ورکړی د سره دین چې دا کم دی او لیکن دا خبره موږ چې کثیر طیب دا خو ډیر انتهی زیاتم دی او مزیدارم دی ولیکن یا رسول الله اوس د ولیمې پیسې ما سره نشته جناب نبی کریم علیه السلام ورېدل ویلي چې ډیره به عادت پر پیسې راځمې کې دی او ګډ او پاغه باندې ورته لوی ګډواله چا نبی کریم علیه السلام علیه چې لار عائشه قاله چې هغه ام المؤمنین د ټولو مسلمانانو مور ده او هغه له دا خبرو کې چې دغه په دې کور کې کوم وربشري هغه مال راکا مال راوړه وی عائشه ورته دا خبره وکړه چې ستا په دې خوا کې دا کوم پچې دا ویسا وربشي پرته وي او بل طعام زموږ تر دلته کې نشته کې موږ به هغه تعالی درکړې وی دا ګډ ممر روان کې او دا قربش ممر روان کړي د خپل اسخرګنې په طرف باندې هغه دا خبره وکړه وی ارچ وربشي دا کوم دلته تیاری کړی کور لوي ساس ارچ ګډ دغه خپل ملګرو لوي چې هغه تعالی لپاره حلال کی پوخي کی وريتي کی دا وی په دې وخت کې ما دا ګډ راواخستو زوم او سملګری د بني اسلم د قبیلینا موږ دا حلال کې سرمن مو ته وېستا دا مو ورید کې پوخ مو کې سبا زمون په دې خوا کې ډوډۍ تیار شو وخت تیار شو مل مسلمه وکړو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت کې فاجاب دعوت نبی کریم علیه السلام اسما دعوت په دې وخت کې قبول کړي نبی کریم علیه الصلاه والسلام به مال ویلې د ابوبکر د زمکه په دې خوا کې چې زمکه امتحان درکړه وی کوم وخت چې ما باندې مالداری را داخله شو حتی تر دې چې وکجوره وا زما د ابوبکر ایسه په کجوره باندې جنجال راغی ما دا خبره وکړه چې د اسما پسمه کې دا هغه ویل چې د اسما پسمه کې د جګړې مو سره وکړل انجام وی هغه مال خبره ویلې چې ډېر انتهایی بده خبره و لیکن دومره خبره ده دا خبره شکل داغه د خلینو وروته سخت پښیمان شو او دا خبره وکړه یا ربيعه دا کومه کنزل کومه خبره چې ما ته راکړې ده هم د شمال او کتر دی پورې چې د اسما سره قصاص په ورځ قیامت به دی بدله به زنه شم درکوي وی فقلت ما ویل شلا والله لا افعل زما دې په الله باندې قسم زه به اچرتم دا کارونه کوم هغه دا ویل چې په دې وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه شکایت کومه چې تعالی ما ویل د زمانه قصاص والو تیز مان نه علي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي مفلس شاله ویل کېږي صحابه ویل چې فرش درهم ضرب دینار وغیرہ نه لري نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل ډیر مال و ډیر اعمال به سړي کړي چا بچاله کنزل کړي چاله یو چاله بل دا ټول نیک اعمال باغی ور کړی شي به هم پر دې قرضونه ور باندې پاتې الله عز وجل به دغه بدر اواله دې په دې شټ باندې وکړي او جهنم له روان کی د یواز امام بخاری او چې بل چا غیبت نه وکړي وې د نبی کریم علیه السلام خو ابو بکر ورغه زم پس روان شم دغه قدمونو پسې زما پسې قوم بني اسلام را روان شو او هغه دا خبره وکړه چې ابو بکر ماجب سړی دی تعالی کنزرم کړی دا به مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او الته شکایتم کوي و ما دي قوم له ویل چې وخوار شي تاسو پوهیږئ دا څوک دی دا خو صدیق دی دا خو د مسلمانانو شیخ دی دوی رهبر دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو سزي اسنه چې ابو بکر تاسو ونه ګوري هغه به د شي ګمان کوي چې دا راغلی په دې مناسبت چې د دې ربيعه د تایید لپاره دی هغه به غوسه شي به رسول الله صلی الله علیه وسلم لور شي رسول الله به غوسه شي هغه غوسې د وجنه به الله غوسه شي د دوړو د غوسې د وجنه ربيعه به هلاک شي اسره قوم په دې وخت کې وګرځیدو ابو بکر صدیق د پیغمبر علی السلام خو ورغه او ټول خبره ورته بیان کړه چې څنګه ما ورته کمی ته کړو به می ته مطالبه وکړه چې مال کنزل وکا سخت خبره وکا غي انکار وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم د اثر مبارک مال اوچت کې او ویل چې یا ربيعه مالک ول صدیق استاو مال د دوس ما بینګ څه جنجال راغلی وما ویل یا رسول الله اراده مني غزمانه د مطالبه وکړه چې زه د دې خبر وایم لکه کوم خبره چې د مال ویل ده ما دا کار نه دی کړی نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ډیر کار دی کړی چې د شي دني دی ویل خو لیکن د شي ورته وا غفر الله لابي بکر الله عز وجل د ابو بکر معاف کی دا د امق بده خبره بدله وما ویل چې الله تعالی بخنو کی ابو بکر و ابو بکر چې کله دا خبره واوریدله د سترګونه وخی روان شوي او ځان سره ویلې جزاك الله عني خيرا يا ربيع ابن كعب الله تعالی غره بدل درکې یا ربيع ابن كعبه الله تعالی غره بدل درکې یا ربيع ابن كعبه زید تحقیق الاصابه اول جل 511 الاستيعاب اول جل 515 البدايه والنهايه 315 کې کنز العمال ومجل شپږ درش الطبقات الكبرى څلورم جل 314 مسند ابو داود یو شپه یو سل 2 شپه تاریخ الخلفاء شپږ 50 مجمع زوید څلورم جلد 255 حیات الصحابه کې دراغله تهذیب التهذیب دریم جلد 225 خلاصه تهذیب الکمال یوسل 14 تجرید اسماء الصحابه اول جلد یوسل 94 الجمع بین الرجال الصحيحين اول جلد یوسل 14 الجرح والتعديل اول جلد
یا دویم جلد 402 بیا تاریخ کبیر دویم جلد یا اول جلد 255 تاریخ خلیفہ ابن خیاط یوصل ولسم نمبر باندې الطبقات الكبرى څلورم جلد 314 تاریخ اسلام د امام زاهبی دریم جلد 15 په دې ټولو کې به دغه واقعا د ربيعه ابن كعب رضی الله تفصیلی ذکر شوی دا الله عز وجل دوی ناراضي شي او موږ او تاسو د رب العالمین د صحابه کرام سیته به درنه نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.